السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نننۍ ویډیو زمونږ د باره کې ده چې مونږ به څنګه د بل کس په زړه کې ځان له محبت پیدا کو، ځان له به مینه پیدا کو. ځکه دا دنیا په مینه محبت باندې روانه ده. د هر انسان سره مینه محبت ساته، خو د الله د رضا دپاره. او ډېرو ملګرو مونږ ته کمنټس وکړه چې قاري صاحب مونږ ته داسې قسمه څه وظیفه وښایه چې زمونږ مینه د نورو خلکو په زړونو کې راشي او مونږ سره تعلق قایم وساتي. او زه هغه میندو ته، هغه پلارانو او هغه موریانو ته دا اعلان او دا خبره ورته کوم چې د خپلو بچو زندګۍ دا مه بربادوئ. د خپلو خلکو او د خپلو بچو د هغې زندګۍ ته اور مه ورته کوئ. بیا هغوی تاسو دلته ښه په سور کې، خو ستاسو بچي بیا په اور کې وي. د هغې د کور نه بیا جهنم جوړ شي. د خپلو بچو رشته دا په داسې ځای کې کوئ چې کوم ځای کې ستاسو د بچو خوښئ، خپلې خوښې پکې مه لټوئ. ځکه هلته خو تاسو وخت نه تېروئ، هلته به دوی وخت تېروئ. نو چې کله په مینه محبت سره رشته وشي، ته د خپل بچي نه یا د خپلې بچۍ نه تپوس وکړي چې آیا ستا دغلته مونږ رشته کوو، تا ته دا منظوره ده، تا ته دا خوښه ده که نه ده خوښه. اوس که هغې ته خوښئ، خو هغه به یا چپ پاتې شي یا به وخاندي، نو بیا ورله ته هلته رشته وکړه. او که تا ته انکار وکړو چې نه بابا جانه نه امي جان زه دلته رشته نه کوم، نو بیا ته د هغوی زندګۍ مه بربادوه. بیا ته هغوی زندګو له تیلې مه ورته کوه، ځکه چې هغوی بیا په اور کې پرتي او دغه شان د هغوی د کورونو نه جهنم جوړ شي. بیا پکې داسې قسمه خبرې هم راشي. قسم په رب زه ډېر سخت خفه شم. اکثریت مونږ ته خلک میسج وکړي یاره قاري صاحب ما ته طلاق میلاو شو. دا څومره د نقصان خبره ده. د هغې دپاره ټول عمر پیغور، دغه شان د هغه هلک دپاره ټول عمر پیغور. هلک خو به بیا هم څه څه وکړي، بل به وکړي، بله جینۍ به وکړي، بل واده به وکړي ځان له. خو د جینۍ زندګي تباه شوه. بیا په هغې باندې څوک تپوس نه کوي وایي دې له ولې طلاق ورکړی، په دې کې به څه چلو، ځکه ورله طلاق ورکړی شوی دی. دا خو مونږ نه کوو. نو بیا ورته مشران سړي ورته غاړه کېږدي چې هغوی یوه ښځه شوي او هغه مړه شوي او دوی وایي چې زه به دا ښځه ځان له وکړمه. نو هغه طلاقه ښځه بیا د مشر سړي په نصیب کې راشي. نو بیا او غټ پیغورې ورته په کور کې ورته پیغورې، دغه شان په هر ځای کې پیغور. نو د هغې زندګي تباه و برباده شي. عرض درته کوم، منت درته کوم، سوال درته کوم چې د خپلو بچو زندګۍ دا مه بربادوئ. د خپلو بچو نه تپوس کوئ. دا اسلام اجازت ورکوي. اسلام اجازت ورکوي چې ته د خپل بچي نه تپوس وکړه چې تا له مونږ دلته رشته کوو، ستا په دې باندې ته په دې باندې راضي. دغه شان د خپلې لور نه تپوس وکړه، تا مونږ دغه کور والې له ورکوو، دغه هلک له دې ورکوو، آیا ته په دې باندې راضي؟ نو هغې ته به تا ته ووایي چې یا راضي یم یا نه یم. نو که هغه وایي چې یار ځواب به مخکې نه شي ویلی، نو د بل چا په ذریعه ورته ووایه چې ته د دې نه تپوس وکړه چې آیا مونږ دا جینۍ دا زمونږ دا خپله لور دا مونږ دغه کور له ورکوو، نو دا تاسو ته قبوله ده؟ ته دې دا تپوس وکړه، د بل چا په ذریعه ورته ووایه، خو تپوس دې وکړه، ځکه ته د هغې زندګي مه بربادوه. کله چې تا د هغې زندګي برباده کړه، د قیامت په ورځ به الله جل جلاله ستا نه تپوس کوي چې تا د اولاد صحیح تربیت ولې نه دی کړی، ستا د اولاد مستقبل ولې نه دی جوړ کړی. ته خو اولاد باندې به دې خرچه کړي او خواري به دې ورسره کړي، مینه محبت به ورسره ساتي، خو رشته دې ورله په داسې ځای کې وکړه چې هغې ته نامنظوره ده. داسې مه کوه. زه دغه مور او پلار ته منت کوم چې د خپلو بچو نه تپوس کوئ، د هغې په رضامندۍ سره ورله رشتې کوئ، نو زندګي به د هغوی هم ښه وي او ستاسو به هم ښه وي. او اکثریت بیا داسې وي کله چې هغه جینۍ له طلاق ورکړي کور ته راشي، نو بیا ورسره په کور کې د رور نه لګي، بیا ورسره د پلار نه لګي، بیا ورسره د مور نه لګي. دغه شان په کور کې ورته پیغورونه، دغه شان د تره زامن، د تره لوریانې، تروريانې ټول ورکره راځي او بیا دغه پیغور ورکوي چې مړې ته طلاقه شوې او موږ خو دغه شان ښه مزې کوو. هغوی زړونه مه دردوئ. بیا هغوی له یو مینه محبت ورکړئ، ځکه د هغوی زړه که تاسو دننه وکتو هغه ختم وي. ځکه چاته چې طلاق میلاو شي د هغې زندګي تباه و برباده شي. الله جل جلاله دې زمونږ د ټولو چې کوم دی هغه نکاحونه هغه برقرار بیا وساتي. یا الله پاکه مونږ ټولو ته چې کوم دی هدایت لار مونږ ته یا الله پاکه هغې باندې مونږ راولې. نو که څوک وایي اوس راځئ مین مسلې ته راځو، که څوک وایي چې مونږ ته دی مطلب زمونږ مینه دې د بل سړي په زړه کې راشي، نو دې لپاره څه پکار دي. یا څوک وایي زما نه خاوند خفه دی، زما نه یو یار دوست خفه دی، نو دا به زه څنګه رضا کوم؟ دا عمل وکړه انشاءالله د الله په حکم سره به ستا نه راضي وي. هغه عمل څه دی؟ هغه دا دی اول به 3 ځله درود ابراهیمي ووایې، د هغې نه بعد به إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دا به 3 پیرې ووایې. د
دینه مخکې به څه وکړي اول به درود ابراهیمي ووایي کله چې درود ابراهیمي ووایي درود ابراهیمي هغې ته کوم چې موږ په تحیت الله هغه کوم چې په مونځ کې موږ هغه درود وایو هغه درود مبارک دی دا درود ابراهیمي دی اول به دا ووایي بیا به 100 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم 100 پیرې به بیا بسم الله الرحمن الرحیم ووایي د هغې نه بعد به 3 پیرې انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا به 3 ځله ووایي او بیا به دې نه بعد به بیا درود ابراهیمي 3 ځله ووایي بیا به تصور کې خپل هغه چې ته چې وایې چې زما د چا سره محبت د هغه په زړه کې د زما مینه پیدا شي نو هغه به ته تصور کې راولې او ورشوف پکې هغه طرف ته او د الله نه به سوال کوي یا الله پاکه د ده په زړه کې زما مینه محبت واچې انشاءالله الله جل جلاله به د هغه زړه نرم کړي د هغه په زړه کې به ستا محبت پیدا شي په 3 ورځو کې دننه انشاءالله یا به تا تکال وکړي او یا به ستا خواله راشي دا ویډیو چې هر چا خوښ شوي هغې خدمت کې دا عرض دی چې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او چا چې زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ هغې خدمت کې دا عرض دی چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ والسلام